السلام علیکم ملګرو. د پاکستان کرکټ ټیم نوی کوچ مایک هیسن یو پریس کانفرنس کړی دی. رمیز راجا سره یو انټرویو هم راغلی ده چې په هغې کې د پاکستان کرکټ ټیم مضبوطولو دپاره د پاکستان ټیم نوی هیډ کوچ مایک هیسن څه پلان دی، د څه کول غواړي، د پاکستان کرکټ ټیم کې څه تبدیلي راوستو واله دی، د بابر اعظم واپس ټیم ته په T20 ټیم کې د بابر اعظم ځای جوړېدی شي که نه، روان T20 ورلډ کپ ته روان ایشیا کپ چې کوم دی هغه هم T20 فارمیټ کې دی. نو آیا بابر اعظم به واپس راځي که نه؟ مایک هیسن چې کوم پلاننګ دی هغه در سره په دې ویډیو کې مکمل شریکوم چې مایک هیسن رمیز راجا سره په انټرویو کې کومې خبرې کړې دي، تفصیلا په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. ټول نه پهله خو مایک هیسن ویلي دي چې زما پاکستان کرکټ ټیم جوین کولو نه پس زما چې کوم پلان دی هغه دا دی چې د پاکستان کرکټ ټیم مایند سیټ چینج کول غواړم. د پاکستان کرکټ ټیم چې کم ټک ټک والا گیم دی، کم سټاپونو والا گیم دی، کم ډیفنسیو مایند سیټ ته دی، نو دا زه چینج کول غواړم او دا زه مطلب پاور هیټینګ بیټسمنان ټیم ته راوستل غواړم او زه ماډرن کرکټ پاکستان ته راوستل غواړم. څنګه چې نورې لوبډلې په T20 فارمیټ کې لکه آسټرالیا، انګلینډ، انډیا دی په T20 فارمیټ کې ماډرن کرکټ کوي. په T20 فارمیټ کې دی کوشش کوي چې مونږ په هر T20 میچ کې 200 پلس سکور وکړو، پاور هیټینګ وکړو، ډیفنسیو مایند سیټ یې پرېښی دی. نو زه غواړم چې پاکستان کرکټ ټیم نه دغه ډیفنسیو مایند سیټ ختم کم او نوې چې کم پاور هیټینګ دی یا کم ماډرن کرکټ دی هغه مایند سیټ د پاکستان کرکټ ټیم کلاړیانو کې واچوم. او زه ما کوشش په دا وي چې زه په T20 فارمیټ کې هغه کلاړي شامل کړم چې کم کلاړي ډیفنسیو مایند سیټ نه لري، چې کم کلاړي اټیکینګ گیم کوي، چې کم کلاړي ماډرن کرکټ کوي. لکه ماډرن کرکټ غټ مثال بدل، زه صرف د پاکستان کرکټ ټیم کې یو فخر زمان وینم، یو محمد حارث وینم، یو حسن نواز وینم، یو چې کم نوې کوچ ته سایم ایوب چې کم دی هغه سم ایکسټینډ هغه هم ماډرن کرکټ کوي. ورسره چې کم نوې اوپنر بیټسمین راغلی صاحبزاده فرحان دی هم ماډرن کرکټ کوي. ډیفنسیو مایند سیټ والا نه دی، اټیکینګ گیم کوي، فیرلیس کرکټ مطلب خو لو شاټ وهي، دا نه چې ځاسې نه آوټ شم او سټاپ کوي او په یاره گیم کوي. یاره گیم چې کم دی دا ماډرن کرکټ نه دی. آسان مثال بدل زه دا درکم. نو زمونږ بابر اعظم چې کوم یا محمد رضوان چې کوم د هغه اسټرایک ریټ هم 130 و، انډر 130 و، مطلب 130 نه کم اسټرایک ریټ سره به گیم کولو. نو ځکه د ټولو خلکو وی چې دا ماډرن کرکټ نه دی او مایک هیسن هم دا وایي چې دا ماډرن کرکټ نه دی، بلکې زه غواړم چې د پاکستان کرکټ ټیم کې ماډرن مایند سیټ والا کلاړیان شامل کړم. جی بابر اعظم به پاکستان کرکټ ټیم په T20 فارمیټ کې شاملي کنه دا براتلونکي ټایم کې پته لګي چونکې کلاړیان چې کم د پاکستان کرکټ ټیم کې اوس کلاړیان دي نو هغې نه ته یو کلاړي هم نشي ډراپ کولی. په بیټینګ ارډر کې کتو ګورې نه صاحبزاده فرحان او سایم ایوب کې به یو کس گیم کوي چې فخر زمان کله ټیم ته راشي نو یا به صاحبزاده فرحان وي یا به سایم ایوب وي فخر زمان سره. خو بیا ورپسې محمد حارث چې هغه اوس سلیزه ووهله هغه هم نشي ډراپ کولی. بیا حسن نواز دی، بیا سلمان علي هغه چې کم دی خو کپتان دی وروره د T20 هغه هم ته نشي ډراپ کولی. سلمان علي هغه نه پس شاداب خان دی هغه هم وایس کپتان دی هغه هم نشي ډراپ کولی. بیا آلراونډر به ته شامل یې کې فهیم اشرف ته چې ښه غټ پرچی کلاړي دی، که فهیم اشرف ویم نه نو بیا نور سفیان مقیم وغیره دغه کلاړیانو له خیر موقع نه میلاویږي. نو اوس چې کم کرنټ ټیم روان دی دی که خو فلحال د بابر اعظم لا دی ریسټ کړی هم دی خو کیدای شي په T20 ورلډ کپ کې هغه دوباره ټیم ته راشي، T20 ورلډ کپ یا ایشیا کپ کې. تاسو بابر اعظم واپس T20 ټیم کې لیدل غواړئ که نه؟ کمنټ لازمي وکړئ.